یو پیر چا شال وروړه وی حضرت امیر المؤمنین دا د کور والا لورکا هغه چې شال وکته نو ډیر قیمتي و شال ډیر قیمتي وی دا زما د کور والا اهل نه دی د امیر المؤمنین خزه وجیخه د امیر المؤمنین خزه وا تاسو ته خبره کوم دې ټایم کې چې د بادشاه خزه یا لوري نوم نالم دې ټایم کې چې د بادشاه خزه یا لوري هغه څنګه ګرځي د هغې شالونه تا لیدلي د هغې شالونه څه کې هغه چې میک اپ هم کوي نو هغه د لکونو روپو دی ښه چې میک اپ هم کوي وګوره بوډۍ ښځه به وي ته به وایې ګنې نوجوانه جینۍ ده دا کمال د څه دی دا زما ستا د عوامو د پیسو میک اپ ته جي سرجریانې کوي په بار ملکونو کې د چا په پیسو باندې زما ستا په پیسو باندې سرجري کوي د هغه میک اپ به د یوې شپې میک اپ دا د 5 لکو روپو میک اپ کوي زما ستا د بادشاهانو ښځې او لوریانې تاسو ته پته ده زما محترمو تاسو ته پته ده ښه درته پته ده خو ځان هم ناغره ده کړې ښه درته پته ده خو ځان هم ناغره ده کړې وی دا شال خپلې ښځې له اوسه هغه وایي زما ښځه د دې جوګره ده ام سلیم یوه ښځه ده په دغه ځای کې وی کله چې د احد جنګ وشو صحابه هغه وخت کې لا پرده عام نه وه زخمیانو صحابو له دې ښځې اوبه ورکړي دي وایي دا شال د دې ښځې ګرځي هغه شال یې د خپلې ښځې نه کوز کړه او ام سلیم یو عامې ښځې له هغه شال ورکړه زما محترم دا خو ایمان و زما محترم که د صحابه کرام ایمان وګوره د صحابه کرامو ټول عمر دا زندگی وه چې هغوی به صرف دوه کارونه دا کار به یې لومبی کو چې الله به په څه رضا کېږي نمبر 2 پیغمبر به په څه باندې رضا کېږي د دې دوو کې زندگی تېره شوې ده الله به په څه باندې رضا کوم او پیغمبر به په څه باندې رضا کوم د دې نه ما سیوا صحابو ته مال نه ښکارېده صحابو ته خپل ځمکې جایدادونه نه ښکاره کېده صحابو ته باغونه نه ښکارېدل صحابو ته مال نه ښکاره کېده صحابو ته خپلې ښځې نه ښکاره کېدې صحابو ته خپل اولاد نه ښکاره کېده صحابو ته خپل عهده منصب نه ښکاره کېده صحابو ته خپل پاور نه ښکاره کېده که ښکاره کېده دوه ځینو ښکاره کېده هغه د الله تابعداري او د پیغمبر تابعداري د ما محترم هغې ته پته چې په حقیقت کې دا زندگی دا بندگی دا زندگی ده ورنه که داسې نه ما ووي بیا د انسان او د حیوان په زندګۍ کې فرق نشته د انسان ګویا د یو سپي او د عام انسان په زندګۍ کې فرق نشته سپي هم زمانه تیری او موږ هم زمانه تیرو په سپي باندې هم شپې سبا کېږي او په ما باندې خو دا سپي عبادات نه کوي انسان عبادات کوي اشرف المخلوقات دی نو که تا عبادات نه کولو نو بیا ستانه دا سپي ښه دی که تا عبادات نه کول نو بیا ستانه دا سپي ښه دی او که نه عبادات دې کول نو بیا په اشرف المخلوقات باندې یادېږي د ما لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لکه د زنکدن خبره کوم وی عمر فاروق په حالت د زنکدن کې چې 14 سوري پکې شوي دي ښه ابو لؤلؤ فیروز دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی دا د هغه غلام دی او دا ابو لؤلؤ فیروز دا مجوسی دی د به د اور عبادت کو د عمر فاروق په زمانه کې د عمر سره په څه باندې دشمني راغلې وه هغه ته یې اړه کې پټ ساتلي چې دا عمر به زه قتل کوم معاذ الله دا به زه قتل کوم اوس توجه غواړم وایي د مغیره ابن شعبه یو پیره عمر ته شکایت وکړ توجه غواړم ستاسو ډېره اهمه خبره کوم چې حضرت زما دا آقا زما نه پیسې ډېرې غواړي نو عمر فاروق ورته ته څه کار کوې وایي حضرت زه مصورم یم تصویرونه جوړم زه نجارم یم نجار پېژنې ترکاڼم یم او زه نقشو نګارم کولی شم او زه بله خبره زه بوتانم جوړولی شم بلا دغه دي را سره نو بیا خو پتا دا پیسې کمې دي تا سره فنډ ډېر دی ته پیسې ډېرې ورکوه آقا له حتی تر دې چې دا خبرې ورته اړه کې وساتله یو پیره عمر فاروق ورله راغی وایي ماله جرنده پکار ده پخوا به دا جرندې وي د مشرانو ته پتې په لاسو به یې اوړه کوله دا اوړه به یې په لاسو کول جرندې به وي یو جرنده پکار ده د اوړو دپاره هغه وایي حضرت داسې جرنده به دله جوړه کړم چې د هغې به په شرق او په غرب کې تماشې کېږي د هغې اواز به په مشرق او په مغرب باندې خلک اوري هغه عمر فاروق صاحب ګویا چې صاحب فراست الله وله ډېره زیاته بصیرت والا سینه ورکړې وه ورته پته ولګېده چې د مانه دمکي راکړه دا دمکي وه چې تاله به داسې جرنده جوړه کړم چې د هغې به د مشرق او په مغرب کې تماشه کېږي د هغې به په مشرق او په مغرب کې تماشه کېږي الله هم خوشحاله کړه د جومات حالات تاسو ته معلوم دي چې بیلونه نور هم زیات شو اوس پکې بله خبره د ریډیو بل هم شه پکې د ټي وي بل هم دی اوس کېدی شي بل مسله راشي انټرنیټ هم پکې شروع شي جومات کې شته نه
د انټرنیټ بل هم شروع شي او د جومات کې د جومات د معیشت او دغه چې کېږي دا ستاسو په چانده کېږي ښه حکومت ورسره څه تعاون نه کوي نو بھرپور تعاون کوي چانده کې بھرپور تعاون کوي دا مه ګوره چې زه غریب یم او زه امیر یم وی ورته وی داسې جرنده به جوړه کړم چې د هغې به په مشرق او په مغرب کې تماشه کېږي دا یو دمکي وه عمر فاروق ته دمکي وه زمانه تېرېده عمر فاروق د سحر په مونځ باندې ودرېده او دا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی دی ورته په محراب کې پټ شوی داسې خو پې وس نه رسېده امیر المؤمنینو او دغه ټایم کې دعا هم کړې وه چې خدایا زه نوره رعایه نشم سنبالولی خدایا زه نوره رعایه نشم سنبالولی بس ما واخله خدایا او د شهادت مرګ راکا زه نوره رعایه نشم سنبالولی خدایا دا منصب نور نشم سنبالولی او ستاسو ته د هغه د عدل خبره کوم عدل او د انصاف دا عالم و یو پیره یو کس راغی تپوس یې کو چې عمر ستاسو امیر المؤمنین کم دی توجه غواړم امیر المؤمنین کم دی وی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته دغه تور شه وګوره د مدینه منورې په جمعات کې بناستي د مدینه منورې په جمعات کې بناسي هغه چې راغی نو وی کتل درې کسان ناستو یې توجه غواړم درې کسان ناستو او دوه غلامانو یو پکې عمر خو جامې د عمر د غلامانو سره یو شانت وي درې کسان یوې روټۍ ته ناستي او ټوکې کولې یو روټۍ یو طرح کړه بل طرح کړه دا کس واپس ابو هريره لراغی وی حضرت الته خو امیر المؤمنین نشته درې غلامان ناستي او په یو روټۍ جګړه ده درې غلامان ناستي او په یو روټۍ باندې جګړه ده وایي راځه چې زه بوځم وایي چې بوته په عمر په سر باندې ورته لاس کېښودو چې دا هغه امیر المؤمنین عمر فاروق دی وایي قسم دی ما چې دا وکتل چې یو انسان یو امیر المؤمنین چې د غلامانو سره په روټۍ باندې او په درستخان ناست دی ما وی قسم دی چې داسې انسان په دنیا کې دله شکست ورکوت سکے چې د سره د جنگ اعلان لوی مصیبت او جرم دی د ما محترم زه پوه شم چې انسان د غلامانو سره داسې ناست دی چې پته نه لګېږي چې بادشاه پکې کم دی او غلام پکې کم دی بادشاه کم دی او غلام کم دی زما محترم د عدل دا انتها علي رضی الله تعالی عنہ یو پیره دروازه وډبوله عمر ته دروازه وډبوله عمر فاروق چې دروازه کولو کړه وې څه چللی وی امیر المؤمنین یو ذاتی خبرې له مشورې له راغلی مشوره کوي ښه هر کار کې مشوره کوي هر کار کې مشوره زموږ پښتنو کار الټه دی چې کار وکړو بیا وروسته مشورې کوو کار وکړو بیا وروسته مشورې کوو او د مشورې خبره کوم چې الله مشوره کړې ده او د چا سره یې کړې ده د فرښتو سره یې کړې ده پیغمبر مشوره کړې ده د چا سره کړې ده د صحابو سره کړې ده اوس پیغمبر ته د مشورې څه ضرورت دی او الله ته د مشورې څه ضرورت دی خو الله وی دی کې د بندګانو ته تعلیم دی چې ته خیر دی او کار کوې نو مشوره پکې وکړه ته رشته ورکې نو د ځان نه معقول مه جوړوه چې بس زما خبره ده په کور کې زه پکې تپوس نه کومه چې د چا واده دی د هغه نه هم تپوس نه کومه او د کومې جینۍ چې نکاح دی پکې تپوس نه کومه نه د کور والا نه تپوس کومه جي بس زما خبره ده زما خبره دا پکې نشته جی مشوره وکړې وشاورهم فی الامر نبی اسلام فرم په هر کار کې کار خیر کې مشوره کوه هسې نه چې د غلاګانو په کار کې مشورې شروع کړې یاره جی پلار کې ځکه ډاکه غوردم څه چلو کوم غلاګانو را په نیکۍ کې جی په نیکۍ کې مشورې په کار دي وایي یو مشورې له راغلی علي رضی الله تعالی عنه وایي ښه څه مشورې له راغلې نو ډیوې بله کړې وه توجه غواړم ډیوې بله کړې وه یو ډیوه یې مړه کړه او بله ورسره خوا کې لګېدلې وه نو هغې ولګوله هغه ته حضرت دارسې چل کو یو ډیوه مړه کې او بله بلې ولې دماغ کمزوري شوي دي امیر المؤمنین ته وایي نه علي دماغ نه دي کمزوری شوی ما لیکل کول د بیت المال دپاره مې لیکل کول نو دا ډیوه چې ده نو دا سرکاري ډیوه ده دا ډیوه سرکاري ډیوه ده په دې کې تیل هم سرکاري تیل دي او ته راغلې ذاتي مشورې له نو زه دا نه غواړم چې د عوامو تیل دې اوسېږي نو ما هغه بنده کړه او خپله ډیوه مې ولګوله زما محترم هغه انصاف و په هغه حکمرانانو هغه انصاف و زما محترم ستاسو یو پیره زوی را روانو اوښان را روان کړي بچیه دا اوښان ډېر سورب اوښان دي دا کوم ځای بابا جانه دا زما خپل اوښان دي که نه عجیبه غوندې دغه یو دا زما خپل اوښان دي زوی ورته وایي دا کوم ځای دا نور اوښان کمزوري دي او ستا دا سورب دي دا ولې هغه ته بابا جان زما دم په بیت المال کې سریدل او د دې نورو دم سریدل وای دا خو جرم شوی دی جرم داسې شوی دی
چې د رعایي خلکو به په دغه اوښانو چې کوم کس دغه دی هغه به وایي چې دا د امیر المؤمنین د زوی اوښان دي، نو کیدای شي دې ته شنه چاره او ګیا اچوله، هغه نورو ته یې نه اچوله، دا د بیت المال مال یې خوړلی دی. لړ شه دا اوښان خرڅ کړه، اوښان یې په زوی باندې خرڅ کړل په 8000 درهمه باندې، 15000 درهم یې خپل بچي له ورکړه په سوی چې اخیستي او 3000 درهم یې په بیت المال کې جمع کړل. زما محترم زوی دا د بیت المال مال دی. نو عمر فاروق چې کله مانځه ته د سهار ودرېده نو ابو لؤلؤ فیروز راغی، چې څنګه مانځه ته ودرېده نو هغه راغی یو خنجر ورسره او هغه خنجر د دواړو طرفونو په هغې کې دارونه او هغې په زهرو کې موالي چې دا خنجر وروټومبم نو چې زهر دننه پرېږدي توجه غواړم. و چې کله په مانځه باندې ودرېده محراب نه راووته پټ ولاړ، هغه خنجر یې ونیو د نوم نه یې 2-3 ګزاره بره ووه، باقي شپږ یا 7 ګزاره د نوم نه لاندې په دې والې نو اعضا او دا ارس یې وله وویل 11 سوري پکې وکړه. بعضې روایت کې راځي وایي داسې سوري زر زر ووه نو 14 سوري کړي او آر پارې پکې سوري کړي. نو موس کې ته وینې بهیږي صحابه وایي ده بیا وکته چې صحابه بیا هم ولاړ دي، عمر هم ولاړ دی، 14 ګزاره مې په خنجر والې دی. ایمان والا خبره کوم. اوس که پتا باندې په موس کې هغه سره مچۍ م راله نو غوبل به دې جوړ کړي، کمیس په دې په موس کې استي کمیس په دې استي په مانځه کې یاره چې مچۍ ټک راکو او هغه 11 ګزاره ولګېده په خنجر، زهریله خنجر باندې ولګېده، مانځه ته ولاړ دی، په خپله راروستو شراب پرېوته. یو صحابي ور وړاندې کړ، د صحابو سب داسې و چې د ابو لؤلؤ فیروز پې ورته نو سب نه کولاوېده، د صحابو سب ګویا داسې و ګویا ته به وایې چې د تانبې یو دیوال ولاړ دی. وایي دې پوه شو په هغه ګزارونو باندې داسې صحابه وویل، 6 صحابه یې نورم زخمیان کړه وتښتېدل. عمر فاروق را پرېوته چې کور ته یې راوړه، اواز یې وکړه دا چا وویلم؟ حضرت یو کافر وویل، الحمدلله یې وویل. وایي شکر دی چې مسلمان نه یم والی، کافر وویلم. خوشحاله شو او په دا خوشحالتیا باندې اعلان وکړ، خلکو ویله شا توپې راوړه. چې کله شا توپې عمر فاروق خولې ته ور واچول په هغه سروت یې هغه شا توپې ووتل. زما محترم پې ور واچول خولې ته، سورت یې شو هغه سرو باندې شاته او دا دغه وبهېدل. توجه غواړم ستاسو یو کس ول راغی بیمار پرسیله، اوس سوري پکې شوي دي په هغه سرو باندې شات او پې بهیږي. یو کس بیمار پرسیله راغی د امیر المؤمنین نوجوان دی، اوس امیر المؤمنین زخمی حالت کې دی، وینې ترې نه بهیږي. نوجوان ته وایي یو خبره درته نه کومه، نوجوانانو تاسو ته ویم یو خبره درته نه کومه، د عمر فاروق چې څوک وایي وکړه لاس اوچت کړي وده شوی د بعد کسانو لاس ښکته دی، ټول لاس اوچت کړي او دواړه اوچت کړي چې ما ته پته ولګي. د بعضو نه پکې خوب هم وتښتي، سبحان الله ښکته کړي لاس دی که انسان نه خوب هم تښتي، ګرمي خو نه ده شوې. نوجوان ته وایي نوجوانه یو خبره درته نه کوم، 11 سوري شوي دي پې او شات پکې بهیږي. وایي ولې نه حضرت وکړه؟ بیمار پرسیله راغلیم. وایي دا پنسې د ښکته دي د ګیټو نه، پنسې دی د ګیټو نه ښکته دي، نو دا اوچته که 2 کار به وشي، یو به الله خوشحاله شي، یو به د کپړې پاتې شي، یو به الله خوشحاله شي، یو به دا کپړې پاکې پاتې شي. هغه حضرت قسم دی ته مرګي حالت د زنکدن په بستره باندې پروت او د تبلیغ دا عالم دی چې ته وایې چې پنسې اوچته که حضرت زه خو ستا بیمار پرسې او ستا تسلی له راغلیم، حضرت زه ستا تسلی له راغلیم او په دا حالت کې د الله نه دومره یره. सलाम